بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بني اسرائیل تذکره روانه وه د رب قسمه نعمتونه هغوی ته میلو شوي خو چې د نعمتونو شکریه ادا نه کنو رب پې هر سولټکه بیا حکم جبرن ته واوړېدو زبردستی ته حکم واوړېدو هغه زبردستی ته حکم داسې واوړېدو چې اول خو که په مونږ باندې اسلام را مخې ته شوی اسلام یې راته پیش کړی دی نو مونږ ته وایي یاره که اسلام دې روړو نو الله به دله جنت درکړي که درې نه کو جهنم به خو په دنیا کې په چا جبر و زور زیاتې نشته که روړي خپل اختیار دی سړي سره نه روړي هم خپل اختیار دی دی ایمان راوړو بني اسرائیلو خو بیا دی د هغې د حکمونو نه منکر شو اول دا وی رب ته ووایه چې الله رب العزت یو کتاب راکړي یو احکام راکړي چې په هغې مونږ قدمونه ږدو روان یو ځکه مونږ په بلو لار روان یو نو الله رب العزت چې کله حضرت موسی علیه السلام له کتاب ورکوي تورات ولا ورکوي نو دی د هغې نه منکر شو چې د دې حکمونو خو دومره سخت دي دا خو مونږ نشو منلی مونږ له لږ اسان راوړه نو الله رب العزت ورته فرمایي واذ اخذنا میثاقکم او چې کله تاسو نه ما واده واخېسته ورفعنا فوقکم الطور او ستاسو د پاسه هماغه کوه تور ودرولو فرشتې ته حکم وکړو چې دا غر د دې د سر د پاسه ودروه که ایمان راوړي په دې عمل کوي ودې کې که نه کي بس د دې لاندې چخني کا ختم یې کا ځکه اوس د زبردستۍ د مؤمنان یې دا خو ستا مثال د مرتد دی د مرتد دپاره هم بیا دا حکم دی چې کله یو انسان اسلام راوړي هغې نه پس ته مرتد شي نو هغه ته به دا نه ګوري چې یاره توبه وباسي یا به ونه کږي بس ډایرکټ سر وهه قتلوه دا د هغه حکم دی ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة چې څه مې دله درکړي دي هغه به تاسو په زبردستی اخلئ اوس رب وایي په زور به اخلئ وذکروا ما فیه لعلکم تتقون او تاسو یاد کی هغه څه چې څه شیزونه په دې کې دي د دې د وجې نه چې تاسو ویریږئ ثم تولیتم من بعد ذلک وی بیا هم د دې نه پس ته څه کسانو مخونه واړوله فلولا فضل الله علیکم ورحمته رب ذوالجلال فرمای وی که زما فضل او زما رحمت در باندې نه وی لکنتم من الخاسرین نو تاسو ټول به خساره کې وی دا د یو انسان نه وي چې زه په یو نیک اعمال کې مبتلا یم دا زما کمال دی کله یو بنده چې داسې وایي چې یاره دا زما کمال دی دا عمل زه کوم یاره زه جومات ته لاړم دا بل نه ځي ما قرآن ویلو دا بل نه وایي نو قیامت په ورځ به رب تپوس کوي چې بنده تا په دې خپل عمل باندې دومره غرور ولې کو که ما ستا په دې خپو کې د ګرځېدو قوت نه وی اچولی تا به څه کول که په ژبه کې مې دله د وینا طاقت نه وی ایښی تا به څه کول څومره روغ رمټ جسمونه مونږ ګورو سم سلامت به یي که دم به نشي اخیستی سم سلامت به یي د خولې نه به گفت نه وځي خبرې به نشي کولی نو الله ته دا لویوالی خوښ نه دی خو که چېرته یو کس دا وایي چې یا الله دا ستا کمال دی یا الله تا زه دې جومات ته بوتلم تا په ما دا قرآن ویلو تا ماله په دې ځای کې د ناستې توفیق را نصیب کو چې یو ښه خبره واورم ستا کلام واورم نو په دې وخت کې رب وی بنده نه دا زما کمال نه دی دا ستا کمال دی ته ماله راغلی ما ځان ته ته نږدې کي نو هغه روایت کې راځي من تواضع لله رفعه الله چې کم سړی تواضع کوي الله رب العزت اوچتوي ځان ښکته کوي الله یې اوچتوي او چې کم وي زه بره یم الله یې راغورځوي نو الله ته عجز پکار دی په اعمالو کې نو دا د الله تعالی لوی رحمت دی ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم والن کې ستاسو په علم کې هم دا ده نعتدوا منکم فی السبت چې تاسو په د هفتې په ورځ باندې زیاتې وکړو د حضرت داود علیه السلام په وخت کې د هفتې په ورځ باندې ښکار بند شو په هغه وخت کې به دی د میانو ښکار کولو رب حکم وکړو چې د هفتې ورځ تاسو صرف د عبادت ته په دې به تاسو ښکار نه کوئ او رب امتحان علی بعضې وخت کې په مونږ باندې یو عمل پیش شي د الله طرف نه یو سخته را باندې راشي هغه امتحاني الله ګوري چې دا بنده په دې وخت کې څه کوي
نو په دې روزو باندې به هغه میان خو ډېر را پیدا شو، بره به ګرځېده. نو دی هیله ده وکړه چې په هغه ورځو به یې کار نه وکړو، کور ته به یې تالابونه راوسته، خپل ځان له کووي جوړ کړه هغې ته به یې راوسته. نو الله تعالی په دې خفه شو. خفه پې داسې شو بیا ورسره څه وکړو؟ فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. الله رب العزت ورته وایي چې تاسو ذلیله بیزوګان شئ، بیزوګان یې ته جوړ کړو. الله ته ګورې هېڅ ګران نه دی. که موږ نه خفه شي زموږ دا شکلونه به مسخه کي، د هغې نه به بدتر کي، خنزیران به رانه جوړ کي، سپي به رانه جوړ کي، هغې نه هم جوړ که هم زموږ غوندې انسانانو. خو د الله د حکم نافرماني وکړه. موږ نن سبا د کم حکم فرمان برداری کو؟ یو داسې حکم هم نشته چې موږ د هغې فرمان برداری وکړو. هر یو حکم کې موږ ځان له هیله ګورو. موږ وایو یاره که یو مسله داسې ده بل چاله به لاړ شم هغې کې به ماته لار روځي، نو په هغه ضمیر به مې پې مطمئن نه وي، خو بیا به م ځان له لارې ګورم. نو الله تعالی دې نه بیزوګان جوړ که. فجعلنا رب وی ولې فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. رب ذوالجلال فرمایي وی دې دپاره چې دا د مخکینو دپاره او چې کم خلک موجوده دي وی د دې دپاره یو عبرت جوړ کړی شي، هغې خلک دا اوري او یریږي. وموعظة للمتقین، او په دې کې د هغه خلکو دپاره نصیحت دی چې کم پرهیزګاره خلک دي، چې کم نیکان خلک دي هغې به د دې نه سبق واخلي. خو چې بدکاره دي هغه په بد عملۍ کې به خامخا مبتلایي. په یو قوم چې کله د مسخ عذاب راشي چې شکل مسخه شي، نو هغه عذاب بیا داسي چې په 3 ورځو کې الله تعالی هغه بالکل ختم کړي د دنیا نه، هغې بیا مړه شي. په دې باندې هم دا عذاب راغلی دی بیا الله ختم کړو. نو یاد ساتئ د رب طرف نه چې کم عذاب راشي ګوره هغه ډېر زیات سخت وي.